کتاب الایمان کتاب دې په بیان د ایمان دومره وایا چې په ایمان کې یو څو مباحث هغه ضروري دي یو د ایمان او اسلام لغوي او اصطلاحي معنا او د دې په مابین کې مناسبت دویم اعمال دا جز ایمان ندی کنه دریم ایمان زیادت او نقصان قبلی او کنه قبل څلورمه مسله هغه تکفیر د ملحدینو ده یا ملحدینو ته کافر ویل دا صحیح دي که صحیح نه دي او پنځمه ډېر مختلفان مسله هغه مسله د تقدیر چې تقدیر څه ته وایي د قضا او د تقدیر په مابین کې څه فرق دی قضا څه ته وایي او تقدیر څه ته وایي دلته کتاب الایمان دا کتاب دا په اصل کې مصدر دی په معنا د جمع سره او دلته کتاب په معنا د مکتوب سره دی هذا مجموع احاديث الايمان ومباحثه دا دلته چې ما مسلم ذکر کړي دا مجموعه احاديث ایمان او مباحث ایمان کتاب الایمان مخکې کده ټولنه یو خود دی وجنه چې ان الايمان ملاك الامر كله ایمان دا د دینه ما سوا چې څومره اعمال دي عبادت دي ټول په ایمان باندې بنا دي ایمان د دې ټول د پاره ملاک ایمان دا شرط د ټول اعمال او عبادت د پاره دا نور مشروط به دي شرط په مشروط دا مقدم بل نجات د دارین او دا موقوف دی په ایمان پورې او بل ایمان افضل الاعمال على الاطلاق ایمان افضل العمل على الاطلاق سلورم ایمان اول واجبین ځکه اول واجب دا ایمان یو معنا لغوي او یو معنا شرعي د معنا استدلال ایمان په لغت کې په معنا د امن دادن التکذیب و مخالفت ایمان په معنا د امن دادن امن ورکول سره د تکذیب او د مخالفت دلته ایمان امن یؤمن ایمانا دا باب افعال دلته تعدیت د پاره دی په معنا د امن دادن سره خو کله د ایمان باب افعال دا د ضرورت د پاره راځي نو په معنا د به امن شودن سره په امن کېدل یو ایمان امن دادن امن ورکول یو په امن کېدل دا د ضرورت معنا او امن دادن دا د تعدیت معنا به د دین ایمان نقل شوی په معنا د تصدیق او د وثوق سره ایمان معنا لغوي تصدیق او وثوق او دا نقل چې راغله دی دا نقل ملزوم دی لازم ځکه چې څوک په امن شي د تکذیب نه نو د دې تکذیب وشي چې څوک تکذیب نه په امن کړي شي د دروغ نه په امن شي نو فقط صدق او څوک چې ځان امنین شي نو هغه باندې د خلق وثوق او اعتماد نو ځکه نقل د ملزوم نه دی چاته لازم ده نو او ایمان معنا اصطلاحي شرعي تصديق الرسول في كل ما علم مجيئه به بالضروره من حيث انه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبالمعنى الذي اراده السلف الصالحون اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما مطلقا او استدلاليا كان او تقليديا او غیر مقترن بامانات التکذیب دې ته ویل کېږي د ایمان معنا شرعي
ایمان معنا شرعي تصديق الرسول في كل ما علم مجيئه به بالضرورة من حيث أنه جاء به الرسول وبالمعنى الذي أراده السلف الصالحون إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما مطلقا. دا مطلق معنا ده. مطلق دا معنا استدلاليا كان أو تقليديا أو غير مقترن بأمارات التصديق. دا التصديق شرعي معنا. تصديق الرسول التصديقنا مراد إذعان كنا مراد التصديقنا مراد انقياد باطني ذاتنا مراد التصديقنا إذعان أو انقياد باطني بعد المعرفة ذاتنا مراد أو تصديقنا تصديق منطقي مراد ندر. تصديقنا مراد إذعان انقياد باطني تنا مراد او د تصدیق نه مراد تصدیق الرسول تصدیق منطقي نه مراد. ځکه تصدیق منطقي دا عام دی دا غیر اختیاري ته هم شامل دي. ګوره دا څه وایي چې یو تصدیق لغوي دی یو تصدیق منطقي دی. تصدیق منطقي صرف په نسبت تام خبري دې ته تصدیق منطقي ویلي. دا نسبت تام خبري باندې علم لري. لغوي چې په نسبت تام خبري یقین سره سره منل هم. نو تصدیق منطقي هغه تصدیق د صرف په نسبت تام خبري باندې یقین څه ویل کېږي منل وی کوي. دا تصدیق منطقي. او تصدیق لغوي هغه نسبت تام خبري سره سره منل هم وی. دا نه دا څه وایي چې تصدیق منطقي صرف دانستان بیجندل دا تصدیق منطقي او تصدیق لغوي دانستان سره سره منل هم دي. که یوازې تصدیق وی منل نه وي د ایمان نه ویلې. ځکه موږ وایو چې مراد تصدیق نه انقیاد دی. مراد تصدیق نه هغه تصدیق دی انقیاد باطنی دی اذعان دی. تصدیق منطقي نه مراد دا نه دی. دا ځکه وایي چې دې سره خارجي کی تصدیق د کافر په کفر جحودي باندې یا تصدیق د کافر په کفر عنادي باندې. مثلا د کافر چې کفر جحودي کوي او یا د دې چې کفر عنادي دي د دې دوه تصدیق منطقي دا موجود. خدا تصدیق منطقي غیر اختیاري. اوس کفر جحودي یو سړی کافر دی انکار کوي د اسلام نه خو تر څو پورې چې اقرار باللسان ونکړي سره د دې تصدیق موجود دی لیکن دا سړی مسلمان نه دی. عمل موجود دی تصدیق موجود دی خو چې اقرار باللسان ونکړي دا سړی مسلمان نه. ځکه دا کافر دی او د ایمان نه انکار کړی دی خو تصدیق موجود دی لکه اهل ایمان کتاب راوړ. اوس اهل کتاب اهل کتاب پیغمبر علیہ السلام کے جاندل ایمان اسلام مزایا خون و معلوم د نبی علیہ السلام حقانیت و معلوم خو بین پیغمبر علیہ السلام نه منله مو دي کافر دي مسلمانان. قرآن کریم کې الله يعرفون كما يعرفون ابناءهم. د نبی علیہ السلام داسې پیژنې لکه بچی چې بچو کې به شک وی خو د پیغمبر علیہ السلام په نبوت شک نو او بین پیغمبر علیہ السلام نه. کفر عنادي هغه د دې چې عمل موجود نه وي سره د وجود د چانه تصدیق اقرار وي تصدیق وي خو عمل موجود نه وي نو به مسلمان نه دی. لکه ابو طالب پیغمبر علیہ السلام سره ابو طالب سره کې ایمان راوړي چې دا پیغمبر یقینا برحق او په جواب باندې هم اقرار کوله د نبی علیہ السلام د حقانیت خو عمل موجود نو. عمل مقتضا د اسلام او د ایمان باندې کول نه
نو چې عمل نو لهذا ذاتنا دا کفر عنادی دی دغه تصدیق موجود دی اقرار موجود دی لیکن دا د عمل نشته کفر عنادی کې عمل نه وي نو بیا دې ته کافر وي نو موږ وایو چې ابو طالب دا کافر دی اتفاقی مسله دا ده چې دنیا نه کافر دا شي تصديق الرسول في كل ما علم مجيئه في كل دا كل لفظ ذکر کو چې بعض باندې تصدیق لري او په بعض باندې نه چې مؤمن نه پیغمبر علیہ السلام باندې قرآن پاک نه قرآن پاک باندې نبی علیہ السلام باندې باندې انکار کوم دا الله حکم نه دی زکات نه انکار کې دا الله حکم نه دی حج منم خروج نه منم چې دا الله تبارک وتعالى حکم دا نه منم یو چې ویل شي تصدیق په بعض باندې او انکار د بعض نه دې ته مسلمان نشي ویل نه تصدیق الرسول فی کل ما علم مجيئه به چې څه پیغمبر راته کړي هغه ټول به او که بعض نه مانی او بعض نه مانی نو تاسو مسلمان نه ویلې او فی کل ما علم مجيئه بالضروره د ضرورت نه مراد هغه قطعیات نه مراد واضحات نه مراد هغه څه چې پیغمبر علیہ السلام راوړي چې هغه واضح او ښکاري خواص او عوام باندې پټ نیوي بدهي وي چې دا غینه انکار وکړي نو ته مسلمان نه او یا مراد د ضرورت نه قطعیات نه مراد قطعیات یو سړی د ځوانیات نه منکر شي یو سړی د نظریات نه منکر شي هغه ته کافر نه ویلي ته د نظریات نه منکر شي یا د ځوانیات نه منکر شي نو هغه ته کافر نه ویل کېږي نه چې قطعیات نه منکر شي چې کوم ثابت شي په دلیل قطعی یقیني سره د هغه نه منکر شي نو هغه نه بعد تا کافر دایي من حيث انه جاء به الرسول او د دې حیثیت نه دې تصدیق چې نبی رسول الله په دې باندې راځي دا تصدیق دې حیثیت نه کې چې نبی رسول الله راځي او کثیر تصدیق کې دیو امر د امور شرع شرعي امر وي خو د دې وجه نه تصدیق کې چې فلسفه دا خبره کوي حکماو دا خبره کوي نو دا تصدیق د پیغمبر نشي دا د پیغمبر ته نه حيث انه جاء بالرسول چې دا څه پیغمبر علیه السلام را تکړه د دې حیثیت نه چې نبی علیہ السلام په دې را تکړه دغه تصدیق او کله حیثیت په کې نوي دا حیثیت نوي نو هغه نه بعد نو بیا فلسفه او د حکماو حیثیت نه تمانی نو څه مسلمان نه او بالمعنى الذي اراده السلف الصالح او تصدیق د نبی صلی الله علیه وسلم کې په هغه معنا باندې د دې اموراتو د دې قطعیاتو کې چې اراده السلف الصالح چې سلف صالحون چې کوم مراد کړی وي نو د دې حیثیت نه په هغه معنا باندې او اوس دا بعد خدي هغه تعویلات لکه زنادقه او باطل تعویلات فاسد تعویلات غلط تعویلات اوس اغم تعویل کوي لیکن من حيث انه سلف صالحون نه دي بلکې هغه په دې کې باطل تعویل کوي په عبادتو کې په معاملاتو کې باطل تعویلات کوي نو هغه ته مسلمان نشي ویل نه وبالمعنى الذي اراد السلف صالحون فهغه معنا باندې بعد اهل سلف صالحون په کوم طریقې باندې دا او دا اجمالا فی ما علم اجمالا چې کوم اجمالا راغلی راغي باندې علم او عقیده اجمالی لري ایمان به اجمالی لري او چې کوم تفصیلا راغي باندې ایمان دا تفصیلا او تصدیق بداسری جازما چې جازم به تصدیقا جازما دا تصدیق وي چې جازم به مطلق وي مطلق دا معنی استدلالیا کان او تقلیدیا استدلالی او تقلیدی چوي دا بنا په مذهب د ائمه او اربعه باندې معتزله هغه تصدیق هغه استدلالی منی او تقلیدی دا غیر منکر دي موږ تصدیق مطلق وي چې استدلالی او تقلیدی وي کته یو خبره په دلایل باندې دا معلومه هم صحیح ده او په سلف صالحینو د ائمه او تقلید کې
نو هم په دې کې سیدا او معتزله د دین انکار او غیر مقترنین دی امارات تکذیب دا تصدیق امارات د تکذیب هغه پورې ملک او پیوستنی هغه پورې اخترانی را جو سړی ځان ته مسلمان لیکن د دې تا تصدیق دا متصل د امارات د تصدیق پورې هغه دې ته ایمان دانش وي لکه فقها متکلمین اصولین هغه ټول په دې باندې اتفاق کوي چې یو سړی استهزاء بالشرائع کوي دا مسلمان نه یو سړی ځان ته مسلمان وي ځان ته مؤمن وي او به د نبی صلی الله علیه وسلم ته کنځل کې نعوذ بالله دا مؤمن نه یو سړی ځان ته مسلمان وي خدای دا تصدیق کوي خدا تصدیق کې مقترن به امارات تکذیب دي مثلا قران کریم هغه په ګندګي کې ورځي نو دا مؤمن نه ولې ځکه د دې دا تصدیق دا مقترن به امارات تکذیب دي ځکه دا علامات کاریږي چې دا په خپل تصدیق کې دروغ دا مسلمان نه پیغمبر علیه السلام د کوم نه کوي مثال د ضرورت د دین نه انکار کوي یا قران کریم دا غي په عزت کوي قران کریم به حرمت کوي هغه په ګندګي کې ورځي نو دا مسلمان نه دی ځکه د دې دا تصدیق مقترن به امارات تکذیب نو موږ دا تصدیق وي هغه مقترن به امارات تکذیب هغه دی دویم هغه اسلام د اسلام یو معنا لغوي د اسلام هغه تابعداري ته وي غاړه کې خدل ته ویل کېږي انقیاد ته وي گردن نهادن غاړه کې خدل انقیاد کول تابعداري کول دا ټول معنا دا د اسلام معنا لغوي فرمان برداری کول خبره منل برابر خبر ده کپ زړه باندې وي او کپ جواب باندې وي او کپ جوارح باندې دې ویل کېږي اسلام معنا لغوي اسلام معنا لغوي گردن نهادن دې ویل کېږي غاړه کې بدل انقیاد ته وي فرمان برداری ته وي برابر خبره چې بل لسان وي کبل قلبي کبل لسان او کبل جوارح وي دا معنا عام وس اسلام دا معنا لغوي او د ایمان او د اسلام په مابین په اعتبار د معنا لغوي سره چراوه نسبت د عموم خصوص من وجه عموم خصوص من وجه دي چې هغه درې ماده و یو ماده اجتماعي او دوه ماده افتراقیه نو د دې په مابین کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی د ایمان او د اسلام معنا لغوي نو دوه ماده و یو ماده اجتماعي یو ماده افتراقی نو ایمان دا اخص مطلق دی او اسلام دا عام مطلق ایمان اخص دی او اسلام دا عام دی ځکه ایمان تصدیق بالقلب او اسلام دا چې د عام شو دا خاص تر قلب پورې نه دی بلکې باللسان او جوارح د دې سره هم تعلق نو دا څه ویل شي چې هر مؤمن هغه مسلم دی خدا څه نشي ویلې چې هر مسلم مؤمن دی مسلم بوي او مؤمن بنوي اقرار باللسان بوي بالجوارح بوي لیکن دا بالقلب بنوي بالقلب هغه بنوي ځکه یو سړی دی هغه انقیاد لسانی لري انقیاد په جوارح باندې لري دې ته مسلم ویل کېږي لغتن خو دې ته مؤمن نشي ویلې دا مسلم دی مؤمن نه دی نو اسلام دا عام مطلق دی او اسلام ایمان دا اخص مطلق دی نو د ایمان او د اسلام په مابین کې په اعتبار د معنا لغوي سره نسبت د عموم خصوص مطلق دی یو اجتماعي معنا ده او بل یو عام مطلق دی او بل اخص مطلق دی نو دوه معنی وړي یو ماده اجتماعي او بل ماده انفرادي او د اسلام معنا اصطلاحي د اسلام دو معناګانې یو اسلام علم للدين كله د ټول دین د پاره د اسلام اليوم اكملت لكم دينكم او دا ټول دین د اسلام ویل کی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ټول دین تعبیر په اسلام باندې ان الدين عند الله الاسلام
استندیده او غوره دین د الله تبارک وتعالى په نیر باندې هغه اسلام ټول دین نه تعبیر شوی په دې معنا باندې چې اسلام معنا اصطلاحي علم للدین كله وعليه نو بیا د ایمان او د اسلام په مابین کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی اسلام عام مطلق دی او ایمان د اخص مطلق بیا نسبت د عموم خصوص مطلق دی ځکه اسلام علم للدین كله دا عام دی او ایمان دا خاص او په اعتبار د دویمه معنا سره معنا ثالثه اسلام څه ته وایي انقیاد ظاهری یعنی اقرار باللسان دې ته ویل کېږي او عمل بالجوارح ته ویل کېږي دا انقیاد ظاهری دې ته اسلام ویل کېږي کله اسلام څه معنا وا لکه التراضی په حدیث کې حدیث جبريل کې چې الته تعریف د اسلام شوی دی اسلام څه ته وایي ان تشهد الله اله الا الله وګوره انقیاد ظاهری دی وتقيم الصلاه انقياد ظاهری دي منځ ادا کوا زکات ورکوا او همدارنګه رمضان روزه نیسا وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا ان استطاعت اليه سبيلا نو حج کوا دا ټول تعلق لري په انقیاد ظاهری ځکه دا اقرار باللسان دی او عمل بالجوارح د انقیاد ظاهری په تعلق هغه ده وذلته د اسلام تپوس شوی دی په حدیث جبرئیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړي ان تشهد الله اله الا الله نو شهادتین وګوره دا تعلق لري ته چا په شهادتین ذکر دي دا تعلق لري تر لسان پورې او دا باقی مون روزه حج زکات دا تعلق لري تر جوارح او د ایمان تعلق چې دی هغه زکو تعلق تر قلب پورې لري نو دې دغه انقیاد ظاهر کا شهادتین هغه د لسان پر تعلق لري او باقی دا څلور ور تعلق لري تر جوارح پورې او ایمان هغه تصدیق قلبی دی انقیاد باطنی دی اسلام انقیاد ظاهری شو ایمان انقیاد باطنی دی نو دا نسبت د دې ډول په مابین کې د ایمان او د اسلام په اعتبار د معنا ثاني سره به نسبت د تباین ځکه ایمان تصدیق بالقلب دی او اسلام اقرار او عمل بالجوارح دی او انقیاد ظاهری دی او انقیاد ظاهری تعلق لري تر جبه پورې او تر جوارح پورې تعلق لري نو یو تصدیق باطنی شو او بل تصدیق ظاهری دی او د تصدیق باطنی او تصدیق ظاهری په مابین کې نسبت د چا دی د تباین نو دلته اسلام او ایمان اگر که په اعتبار د ماهیت سره دا متباین لیکن شرطن چې ایمان دا معتبر دی د ایمان د مفیدوالی د پارا فل جمله من کل الوجوه فل جمله ایمان معتبروالی او مفیدوالی د پارا اسلام دا یو خاص عمل چې هغه اقرار الله ولا رشا اگر که په اعتبار د ماهیت سره د دې په مابین کې تباین دي خو لیکن د ایمان معتبروالی د پارا شرعاً د دې مفیدوالی د پاره او د دې معتبروالی د پاره اسلام یو خاص عمل هغه لازم د ایمان سره دی چې هغه اقرار دی دا لازم ځکه چې ایمان بدون د اقرار نه معتبر نه دی که ایمان وی اقرار نه وي نو دا معتبر نه دی او اسلام بدون د ایمان نه دا معتبر نه دی بچا چې اگر ته دنیا کې معتبر دی او معتبر نه دی په امور د اخرت هغه په اخرت کې معتبر نو حاصل دا چې ایمان او د اسلام په مابین اگر که په اعتبار د ماهیت سره د دې په مابین کې دا متباینین دي خو شرعاً د دې د مفیدوالي لپاره د دې معتبروالي لپاره د اسلام یو خاص رکن چې هغه اقرار باللسان دی دا لازم د ایمان سره دی ځکه که دا خاص رکن دا خاص رکن د چا د اسلام چې هغه اقرار باللسان دا نوي نو ایمان بدون د اقرار نه بالکل معتبر دا نه استاد له ایمان وی او په جواب باندې اقرار نه کې دا معتبر نه دی په دنیا او امدارنګ اقرار باللسان بدون د ایمان نه دا معتبر نه دی په اخرت ځکه ستا تصدیق نه وي په جواب باندې ایمان وي په اخرت کې دې لپاره اعتبار دا نشته په دې ایمان کې دلته ایمان
د محققین علماء د غیر آیته چې ایمان عبارت تصدیق، لیکن په ایمان کې چې ایمان عبارت د چا نه د تصدیق نه دی، دا محققین علماء او د دین علاوه چې ایمان عبارت د اقرار نه دی، د تصدیق نه دی، د معرفت نه دی، او کله درې واړو نه دی، نو په دې کې تقریبا 14 مذاهب ولیکن تی اسانه داسې وایا چې دا محل د ایمان دا بخاری دی، محل د ایمان بخاری دی، یا محل د ایمان قلبی فقط، یا به محل د ایمان لسانی فقط، یا به محل د ایمان قلب لسان دواړه، او یا به محل د ایمان قلب لسان او جوارح ټول. دا چې محل د ایمان دا بخاری دی، یا به یوازې قلب، یا به یوازې لسان، یا به قلب و لسان دواړه، یا به قلب لسان جوارح درې واړه، نو ضرور دي. که محل د ایمان یوازې قلب وي نو دې کې دوه مذهب دي. که محل د ایمان یوازې قلب شي نو دې کې دوه مذهب دي. یو مذهب د محققین علماء، محققین علماء چې ایمان عبارت د تصدیق نه دی، ایمان عبارت هغه د تصدیق. دویم مذهب هغه د جهم ابن صفوان، او ایمان دا عبارت د چانه د معرفت نه، مراد د معرفت نه معرفت الله چې تا ته حاصل شي مع معرفت كل ما علم مجب بالضروره، دا معرفت هم تا ته حاصل وي، خو د دې حیثیت نه چې دا دین د پیغمبر علیه السلام الله معرفت او معرفت د كل ما علم مجب بالضروره من حيث انه دين محمد صلى الله عليه وسلم، دا د جهم ابن صفوان او د اهل التشيع دا غیم دا قول چې یګانم هغه ایمان عبارت د معرفت، چې د الله معرفت د تحصیل امده ایمان دی، او سره د معرفت د كل ما علم مجيبه بالضروره، چې دې حیثیت نه چې نبی رسول الله دین دی بس ته مؤمن کچې ته محل د ایمان یوازې لسان یوازې جبه شي، دې کې درې مذهب نو دو هغه شو په لسان کې درې مذهب. یو مذهب د قطان من الاشاعره، قطان وی ایمان عبارت د اقرار بشرط التصدیق نه، اقرار بشرط تصدیق. دویم مذهب هغه د رقاشی دی، رقاشی ایمان عبارت د اقرار بشرط المعرفت، اقرار وکي خو بشرط معرفت الله. کرامیه و چې ایمان عبارت د اقرار محض نه، نو وایي چې محل د ایمان لسان شي نو دې کې درې مذهب. یو مذهب د قطان دی، قطان وی ایمان عبارت د اقرار بشرط التصدیق. دویم مذهب د رقاشی دی، او چې ایمان دا عبارت د اقرار بشرط المعرفت نه. او دریم مذهب د کرامیه و دی، نو هغه وی ایمان عبارت دی د اقرار محض نه، خالص اقرار نه عبارت. نو دا دو مسلک چې محل قلب شي هغه کې دوه مذهب، محققین او جهمیه، جهم ابن صفوان. چې محل لسان شي دي کې درې مذهب، یو د قطان، بل د رقاشی او بل د کرامیه. او چې محل قلب او لسان دواړه شي نو په دې کې درې مذهب، چې محل قلب او لسان دواړه شي په دې کې درې فرقې درې مذهب. یو مذهب دا ده چې ایمان عبارت دی د چانه د اقرار او معرفت نه، دې دواړو نه عبارت. معنا دا ده ایمان عبارت دی د اعتقاد جازم نه، برابر خبره ده استدلالی وی او که تقلیدی وی، دې ته ویل کېږي ایمان. او دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله د هغې نه یو روایت هغه راغلی. نو معنا دا ده چې ایمان دا عبارت دی د اقرار او د معرفت نه، یعنی اعتقاد جازم راسخ ثابت، هغه اعتقادي وي او کسوي، د استدلالي او که تقلیدي وي، دې ته ویل کېږي ایمان.
دا یو روایت د امام ابو حنیفه رحمه الله نه راغلی. دویم مسلک دا چې ایمان عبارت دی تصدیق بالقلب واللسان جميعا. ایمان عبارت دی تصدیق بالقلب واللسان جميعا. او دریم مسلک دا چې ایمان عبارت دی اقرار باللسان او اخلاص بالقلب نه. اخلاص بالقلب چې محل د ایمان هغه دواړه شي، قلب او لسان دواړه شي. دې کې درې مذهب دي. یو مسلک دا چې ایمان عبارت دی اقرار او د معرفت نه، یعنی اعتقاد جازم مطلقاً دا معنی استدلالی او تقریری وي. دا یو روایت امام ابو حنیفه نه. دویم ایمان عبارت دی تصدیق بالقلب واللسان جميعا. او دریم مسلک مذهب دا دی چې ایمان دا عبارت دی اقرار باللسان او اخلاص بالقلب نه. دې ډول د چا ذهاب نه چې محل د ایمان درې واړه شي، قلب او لسان او جوارح درې واړه شي. نو په دې کې پنځه فرقې، په دې کې پنځه مذهب دي او پنځه فرقې. یو مذهب فرقه د اهل حدیثو د امام مالک، د امام شافعي، امام احمد رحمه الله. او ایمان چاته وي؟ هو التصديق والاقرار والاعمال. هو التصديق والاقرار والاعمال. تصديق بالقلب، اقرار باللسان او عمل بالارکان. ولیکن دې ټول وي چې تارک د اعمالو، تارک د طاعاتو دا د ایمان نه خارجيږي نه، ایمان نه خارجيږي. او البته د کمال ایمان نه خارجيږي. کامل مؤمن نه دی او ایمان نه خارجيږي. دویم مسلک او مذهب هغه د مرجئه و. مرجئه وایي چې تارک د اعمالو دا د ایمان نه خارجيږي نه، او نه د کمال ایمان نه خارجيږي. لکه څنګه چې ګناهونه سره کوي دا ضرر نشي رسولای چاته؟ مؤمن ته. همدارنګه طاعات دا فائدہ نشي رسولای کافر. سره ګناهونه کوي مسلمان ته هیڅ ضرر نشي رسولای، لکه څنګه چې طاعات کافر ته ضرر نشي. دا مرجئه. نو زمونږه د موالفو شوا د امام احمد او امام شافعي مولا او د امام مالک او د اهل حدیث بلکې جمهور علما هغه چې ایمان تصدیق قلبي او اقرار باللسان عمل بالارکان دي. خو تارک د اعمال ایمان نه خارجيږي، البته د کمال ایمان نه خارجيږي. خو مرجئه هم داوي، ولیکن هغه ورسره داوي چې تارک د طاعات او د اعمالو هغه نه د ایمان نه خارجيږي او نه د کمال ایمان نه خارجيږي. لکه څنګه چې مؤمن ته معاصی ضرر نه رسي، هغه داسې دی لکه څنګه چې کافر ته هغه چې دینو طاعات هغه فائدہ نه رسي. دا مفید. نو که مسلمان څومره ګناهونه کوي هیڅ ضرر ورته نه رسېږي لکه کافر ته چې طاعت فائدہ نه. دریم مذهب د خوارج. خوارج وایي چې ایمان عبارت د اقرار، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. دیم دا درې واړه. خو فرق دا دی دی دا وایي چې تارک د طاعاتو، مرتکب د چا د ګناه کبیره دا د ایمان نه خارجيږي او په کفر کې داخلي. خوارج وایي ایمان عبارت تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. ولیکن تارک د طاعاتو او مرتکب د کبیره دا د ایمان نه خارجيږي او په کفر کې داخلي. دا خوارج. دایم درې واړه وي. او څلورم مذهب هغه د بعض معتزله وي. بعض معتزله وي ایمان همدغه نه عبارت دی، اقرار، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. لیکن تارک د مطلق اعمالو برابر خبر د واجبات وي او که غیر واجبات وي دا د ایمان نه خارجيږي خو په کفر کې داخليږي نه. ځکه معتزله منزله بین المنزلتين، یو بل مرتبه ورکی چې هغه د فسق مرتبه دا سره پاتې دي. نو بعض معتزله وایي چې ایمان عبارت د اقرار، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. خو تارک د طاعاتو
هغه د ایمان نه خارج دی او په کفر کې داخل نه دی برابر خبر د واجبات دي که غیر واجبات تارک د اعمال واجبات دي که غیر واجبات دي دا خارج دی د ایمان نه او په کفر کې داخل نه دی او بعض معتزله به وي چې ایمان عبارت دی تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان خو تارک د واجبات او مرتکب د محرمات دا خارج د ایمان نه داخل په کفر کې نه دی تارک د واجبات او مرتکب د محرمات دا داخل خارج د ایمان نه دی خو داخل نه دی په کفر دا معتزله خپل مابین کې صرف دا فرق کوي دا بعض معتزله وی اعمال عام دي واجبات که غیر واجبات چې سړی پریدي د اسلام نه خارجيږي دا بعض معتزله وی او واجبات تر باندې خارجيږي او مرتکب د محرمات باندې خارجيږي که واجبات تر لیکینو د اسلام نه خارجيږي د دې خپل مابین کې صرف دغه فرق دی هغه واجبات غیر واجبات بعض معتزله وی هر عمل د پرې خو د اسلام نه خارج بعض معتزله نه واجبات پرې دي مرتکب د محرمات شي نو د اسلام نه خارجيږي کفر کې داخل نه او که واجبات پرې دي نور ارما پرې دي نو د اسلام نه خارج په اسلام کې څه داخل لیکن ما هو تحقیق دار د محققین او مسلک دار ایمان عبارت هغه تصدیق نه تصدیق بالقلب د دین عبارت او دلیل په باندې دار چې څومره خطاب مسلمانانو ته شوی دی آمنو بالله ورسوله نو خطاب په امینو باندې شوی او عرب هغه د امینون صرف د ایمان نه تصدیق اخلي ځکه عرب هغه د ایمان نه صرف تصدیق پیژندل د دینه ما سوا نه اقرار نه عمل بالارکان دی نه پیژندل او دویم دا چې د آیات او احادیث ډیر آیاتونه او حدیث دا په دې باندې چې د محل د ایمان هغه قلب په دې باندې دا ډیر آیاتونه اولئک الذین كتب في قلوبهم الايمان اور التراغله آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم نسبت قلب تشوي وقلبه مطمئن بالايمان قلب نسبت شوي او پیغمبر علیہ السلام هغه حدیث کې چې هغه اسامه بن زید سره وجلو نبی علیہ السلام دراغه ودرو ویل پیغمبر سلام تو فرمایي هر شقت قلبه یا هر شقت من قلبه نو هغه نه متحقق څه دغه تصدیق معنا تاسو د چې کړو چې تصدیق موجود که موجود هغه او بل موږ دا وایو چې د ایمان ضد کفر د ایمان ضد کفر دی د کفر محل هغه نه دی مگر قلب دی نو د ایمان محل تصدیق دام قلب دی ایمان محل هغه قلب دی ولې کله دې ضد کفر دی د کفر محل قلب دی نو د ایمان محل هغه داخل او بل دار چې په ډیرو ځایونو کې الله تبارک وتعالى عطف د ایمان کړي او عطف تقادار التغیر چې دې په مابین کې تغیر د اسلام او د کفر په مابین کې تغیر نو دا موجود دی معلومه شو محققین او مسلک او مذهب هغه ایمان عبارت د تصدیق نه ځکه پایاتونو کې احادیث مبارکو کې چې کوم دې کې خطاب شوی دی نو هغه نه معلومیږي چې دلته مراد تصدیق دی آمنو بالله خطاب دی عرب د دې نصر تصدیق پیژني همدارنګه پایاتونو کې دلته چې دینو د دې نسبت خلق شوی دی او همدارنګه په احادیث مبارکو کې نسبت خلق شوی دی او بل دار چې د دې کفر د ایمان او د کفر محل قلب دی د ایمان محل دا هم قلب نو محققین علما هغه دا وایي چې ایمان دا عبارت د ځان تصدیقي قلبي د دینه عبارت نو بیا ان شاء الله دا وایي چې اعمال دا جز د ایمان ندي او که ایمان نه الله